د توبې اولنی شرط دا ده اقلاع عن المعصیه چې انسان دې په داسې طریقه باندې توبه وباسي چې دای د هغې ګناه نه بالکل ځان بچ کړي. خدا توبه داسې چې حقیقتا توبه هم وي. مثلا یو کس ته هغه بدنظري کې مبتلا ده، بدنظري کوي، نو دته پکار ده چې دای د الله تعالی نه معافي وغواړي، الله تعالی ته توبه وباسي. یا الله زه خو کمزوره انسان یم، ما نه بدنظري وشوله، آینده به زه کله هم دا غلط کار نه کوم، یا الله ته ما معاف که. نو اوس د انسان ته پکار ده چې دی آینده د بدنظري نه بالکل ځان بچ کړي. یو سړی ده غلا کوي، د چا نه رشوت اخلي، دی د الله تعالی نه معافي وغواړي، الله تعالی ته د توبه وباسي، یا الله ما خو د دې خلکو نه رشوت اخیستی ده، ما خو غلا کړې ده، ما خو دا کار کړی ده، یا الله زه تا ته توبه وباسم، د تا نه معافي غواړم، زه به آینده دا کار نه کوم. اوس ده ته پکار ده چې آینده دی د خلکو نه رشوت نه واخلي، دی غلا نه وکړي، دی غلط کار نه وکړي. چې کوم شي توبه د الله تعالی نه ایستلې ده، ده ته پکار ده چې دی هغه شی پرېږدي. دا ته وایي اقلاع عن المعصیه. خو توبه تمسخر مذاق د ملنډو والا نه، الله تعالی ته هغه توبه قبول ده چې هغه په اخلاص سره وي، حقیقتا توبه وي. هغه توبه چې په هغه توبه کې ملنډې وي، مذاق وي، اسې خبرې وي، الله تعالی ته قبول نه ده. مثلا یو کس ته موبایل ګوري، بدنظري کوي، یا بازار ته لاړو بدنظري کوي، او دی خلکو ته هم ګوري بدنظري کوي، او په ژبه باندې دا کلمه وایي لا حول ولا قوة الا بالله استغفر الله. دا خلک ګوره د څومره بدنظري کې مبتلا دي، څومره په ګناهو کې مبتلا دي. په ژبه باندې د استغفار الفاظ شته، دی بیا هم بدنظري کوي، دی کوي بدنظري، او په ژبه باندې د استغفار کلمات وایي لا حول ولا قوة، دا وایي توبه توبه. دا خلک ګوره څرنګه په ګناهو کې مبتلا ده، ورته ګوري بدنظري هم کوي، دا ته وایي ملنډې. دا حقیقتا توبه نه ده، الله تعالی ته داسې توبه کله هم قبول نه ده. نو دا د توبې اولنی شرط اقلاع عن المعصیه. الله تعالی دا د انسان د هر معاملې نه واقف ده. الله تعالی ته د هر انسان مبارک خبر شته چې دا انسان په څومره اوبو کې ده، دا انسان په دغه انسانانو کې کوم انسانان داسې چې هغه نیک دي، څومره نیک دي، څومره انسانان دي چې هغه ګناهګار دي، دا ټوله پته الله تعالی ته شته. خو کوم انسان چې سمجدار وي، هغه په خپل زندگی کې، خپل نفس کې، ټول جسم کې دی سوچ وکړي، محاسبه وکړي، غور و فکر وکړي چې یاره ما نه کومه ګناه شوې ده چې زه هغه ګناه پرېږدم. که د ده انفرادي زندگی وي، که د ده اجتماعي زندگی وي، په خلکو کې وي، او که د ده عبادات وي، که د ده معاملات وي، په معاشره کې د خلکو سره ولاړی ناستی وي، او داسې د ده هر قسم زندگی دی د خپل ځان چې کومه نقشه ده، معاملات، داسې اعمال، دا د ټول مخې ته کېږي، او بیا د ګوري چې ما کوم عمل د شریعت مطابق ده، کوم عمل د شریعت مطابق نه ده، کوم عمل د ما داسې ده چې هغه الله تعالی ته خوښ نه ده، کوم عمل د ما داسې ده چې هغه الله تعالی ته خوښ ده، کوم کار داسې ده چې هغه ناجایز ده، کوم کار داسې چې هغه جایز ده. نو داسې سړی چې کله په خپل ځان کې غور و فکر وکړي، محاسبه وکړي، مراقبه وکړي، سوچ وکړي چې آیا زه په کوم لار باندې روان یم، نو داسې سړی به د ډیرو ګناهونو ځان بچ کولی شي. دغه پکار ده چې کوم اعمال د روغ وي، اخو صحیح ده کوي دي، چې کوم اعمال د خراب وي، د ګناه والي هغه کارونه دي ټول پرېږدي. نو دا چې کله هم دته په خپل ځان کې غلطي په نظر باندې راشي، نو دی دا غلطي پرېږدي. دا اوله خبره ده، دا د زړه په تختې باندې ولیکئ چې د توبې اول شرط دا ده چې انسان هغه شی، هغه ګناه کار مکمل پرېږدي. دا ته وایي اقلاع عن المعصیه. د توبې دوم شرط ده ان تندم علیھا، چې کومه ګناه دې کړې ده، په هغه ګناه باندې تا ته پښیمانتیا هم وي، تا ته پریشانتیا هم وي، ته په هغې ګناه باندې خفه هم وي، په زړه کې په هغه ګناه باندې خفه وي چې اخ دا ګناه ما ولې وکړله، زه په کومه ګناه کې مبتلا یم. هغه محسن ذات چې هغه په ما باندې
د باران په شکل باندې ګڼ باران په شکل باندې ما باندې نعمتونه راوروي دومره زیات نعمتونه ما ته راکړي زه بیا هم د ده نافرماني کوم نو یو دا په ژبه سره استغفار کول توبه ویستل او یو دا په زړه کې پښیمانتیا په هغه ګناه باندې خفه کېدل چې اخ ما ته خو دا ګناه کول نه و پکار ما دا ګناه ولې وکړله هغه محسن ذات که هغه د ما لاس کاټ کړي که هغه د ما پښې کاټ کړي هغه د ما د غوږو ارویدا ختم کړي د ما د سترګو نظر ختم کړي زه خو هیڅ نشم کولی د ما دومره طاقت نشته چې زه د هغه ذات نه بدله واخلم یا هغه ذات ته زه څه خبره وکم نه نو دی بیا هم دومره محسن ده چې د ما پرده یې ساتلې ده د ما په ګناهو باندې پرده ساتي نو دا د توبې دوم شرط چې هغه توبه باندې تا ته پښیمانتیا وي ته په هغه باندې خفه وي په زړه کې هغه ګناه بده وګڼې چې اخ دا ګناه خو ما ولې وکړله په دې باندې چې سړی خفه وي دا د توبې دوم شرط شعب الایمان کې امام بیهقی رحمت الله علیه دا لیکلي دی وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من اخطأ خطیئه چا نه چې خطایي وشوله چا خطایي وکړله او اذنب ذنبا یا د چا نه ګناه وشوله ګناه یې وکړله ثم ندم بیا په هغه باندې دی پښیمانه شو پریشانه شو په هغه باندې په زړه کې پې خفه شو فهو کفارته دا پښیمانتیا دا د ده شرمندګي دا د ده د هغه ګناه کفاره ده نو اصل بنیادی خبره دا ده چې په ژبه سره استغفار په خوله سره استغفار ویلل دا توبه نه ده صرف په ژبه سره استغفار کول دا ته توبه نه وایي بلکې توبه په ژبه سره استغفار او په زړه کې په هغه ګناه باندې پښیمانتیا پریشانتیا خفه کېدل د دې دواړو نوم توبه ده صلاحا دا فرمایي صالحین وایي صرف په ژبه سره توبه ایستل استغفار کول دا ته توبه نه وایي او خو ما تاسو ته مخکې هم خبره بیان کړې وه چې دا حقیقتا توبه نه ده بلکې چې کله په ژبه سره استغفار هم وایي او په زړه کې په هغه ګناه باندې پښیمانه هم وي پریشانه هم وي خفه وي پې چې دا ګناه ما ولې کوله دا ته وایي توبه نو د توبې دوم شرط ده ان تندم علیھا چې کومه ګناه دې کړې په هغه ګناه باندې پښیمانه هم وي اول شرط اقلاع عن المعصیۃ ګناه دې وکړه ګناه فورا پرېږده دوم شرط ان تندم علیھا ګناه دې وکړه توبه وباسه خو توبه داسې چې په زړه کې دې پښیمانتیا هم وي په زړه کې پې خفه هم وي دا د توبې دوم شرط ده ان تندم علیها د توبې درم شرط دا ده ان یعزم عزما جازما ان لا یعود الیها یو انسان دا ګناه کاری وکړو غلطي ځینې وشوله دی ته په کار ده چې الله تعالی نه معافي وغواړي الله تعالی ته توبه وباسي او دی بیا پوخ عزم وکړي چې زه به آینده دا ګناه کله هم نه کوم د ګناه څلور شرایط اول شرط خدا او اقلاع عن المعصیه چې د ګناه د نه وشي هغې نه بعد الله تعالی نه معافي وغواړه ګناه بالکل پرېږده دوم نمبر ان تندم علیه چې په ګناه باندې سړي ته پښیمانتیا وي په زړه کې پې خفه وي او درم نمبر دغه شرط چې د عزم وکړي چې زه به آینده دا ګناه کله هم نه کوم د یو انسان مزاج ده د مور پلار خلاف خبرې کوي د خپل استاد خلاف خبرې کوي د خپل مشر کسې باشه د هر چا خلاف د سوچ وي نو دی د الله تعالی نه د معافي وغواړي الله تعالی ته د توبه وباسي پوخ عزم دی وکړي چې زه به آینده دا کار کله هم نه کوم یو سړی ده دفتر کې ناسته ظلم کوي د مظلوم تایید نه کوي د ظالم تایید کوي د ظالم په طرف باندې وي ظلم کوي نو دته پکار ده چې کله د الله تعالی نه توبه وباسي ظلم دې پرېږدي دکان ده په دکان کې دی تجارت کوي او دی زیاتی کوي د خلکو سره او دی دوکه کوي فراډ کوي دی د الله تعالی نه توبه وباسي دا زیاتوالی دا ګناه کار دی بالکل پرېږدي او داسې انسان دا غلط کارونه کوي حرام کارونه کوي دی د الله تعالی نه توبه وباسي الله تعالی نه د معافي وغواړي دا غلط کار غلط حرام کار دا ټول پرېږدي دا ته وایي ان یعزم عزما جازما ان لا یعود الیها خو هلته چې انسان عزم صادق وي
عزم کاذب نه. عزم صادق دا مطلب چې انسان یو ګناه وکړي الله تعالی نه معافي وغواړي چې یا الله زه خو کمزور انسان خلق الانسان ضعیفا، الله تعالی انسان کمزور پیدا کړی دی، خپل فطرت په لحاظ سره انسان ډېر کمزور دی. یا الله زه خو ډېر کمزور یم، ما نه دا ګناه شوې ده، ما توبه وایستله، زه به آینده دا ګناه کله هم نه کوم. آینده د ګناه کولو په زړه کې نفرت پیدا کول، د ګناه نه کولو عزم کول چې زه به آینده کله هم دا ګناه نه کوم، بس دومره هم کافي ده. دا ته وایي عزم صادق، پوخ عزم وکړي. یو د عزم کاذب شیطان په زړه کې دا وسوسې در اچوي چې ته دا توبه مه وباسه، کېدای شي شیطان ته نه بیا دا ګناه وباسي، کېدای شي دا ګناه ته بیا وکړي، بیا د توبې څه فایده ده. بعضې خلکو سوچونه دا وي چې ما خو توبه ویستلې وه، خو ما خو بیا د ګناه کار وکړو، ما خو بیا دا کار وکړو. دې باندې تفصیل خبره ما تېره شوې ده چې الله تعالی کوم کس چې د الله تعالی نه معافي وغواړي، الله تعالی د یو انسان ټول ګناهونه ختم کړي، رجسټر یې ختم کړي. او هسې که یو جج سپریم کورټ یا کوم عدالت ته ورشي، که یو انسان د ګناه کار وکړي، بیا هغه ورته وایي چې خیر دا بری شو، هغه سزا یې پوره کړله، خو د ده ریکارډ ضایع کوي نه، ریکارډ ورسره پروت وي، خو د الله تعالی قانون د خلاف ته الله تعالی د یو غلط چې کوم ریکارډ ده هم ختم کوي. نو انسان ته پکار ده چې هغه د الله تعالی نه معافي وغواړي، په زړه کې دا اراده وکړي چې زه به آینده دا ګناه کله هم نه کوم. ورستې خبرې د انسان ژوند د مرګ د حساب کتاب ده. د شیطان خبرې ته که تاسې چیرې غوږ نیوئ، بیا په همیشه کې تاسې ناکامي. نو انسان دا ډېر ضعیف ته، انسان ته هم پکار ده چې کله هم دی ګناه وکړي فوراً د توبه وباسي. بیا که چېرته انسان نه بیا چېرته هغه ګناه وشوله، بیا بله غلطي ځینې وشوه، فوراً بیا توبه وباسي، الله تعالی په دې باندې هم اجر ورکوي. نو دا د توبې درم شرط ان یعزم عزما جازما الله یعود الیھا. د توبې څلورم شرط دا ده چې انسان باندې کوم حقوق وي، د هغو حقوقو ادائیګي وکړي. که هغه حقوق الله وي، د هغې د قضایي ترتیب د شروع کړي. په تا باندې لمنځونه پاته دي، لمنځونه دې قضا کړي دي، د هغو د قضایي ترتیب شروع کړه. دا د توبې څلورم شرط ده. خدا یو مسله ضمناً په دا منځ کې بله هم واورئ چې یو انسان نه ډېر لمنځونه قضا وي، بیا دی وایي چې زه به د دې لمنځو قضایي څنګه کوم، دی د حساب ولګوي چې د ما نه د یوه کال لمنځونه قضا دي، د یوې میاشتې لمنځونه قضا شوي دي. چې کله هغه خبره کنفرم شي، بیا چې کله هم دی د سهار لمونځ قضایي کوي، دی د په ځواب باندې دا وایي چې زه د سهار آخري لمونځ قضایي کوم، یا سهار چې ما نه اول کوم لمونځ قضا شوی ده زه هغې قضایي کوم. او بیا چې سبا بیا د سهار لمونځ قضایي کوي، اول یا آخر. دا ټکی د خامخا پکې وایي. داسې د ماسپښین لمونځ، د مازدیګر، د ماښام، د ماسخوتن، دا څومره لمونځونه چې دي په دې کې د اول لفظ استعمالوي یا د آخر، چې ما نه کوم د اول ماسپښین لمونځ قضا شوی ده یا اول د مازدیګر لمونځ قضا شوی ده، اول ماسخوتن، ماښام، داسې آخر چې کوم یو لفظ تاسو ته مناسب کاري هغه تاسو استعمالوي. نو د خپل قضایي لمنځو ادائیګي شروع کړئ. او داسې حقوق العباد، چا نه د قرضه اخیستې ده، د چا نه د بل حق والی ده، بل څه حق در باندې د هغه حقوقو ادائیګي شروع کړه. قرضه سوکه سوکه ورواپس کوه، الله تعالی به په مرګ نه مخکې تا ته د هغې د ادائیګي توفیق درکوي. نو دا د توبې څلورم شرط ده. خلاصه درته بیانوم، د توبې اول شرط ته اقلاع عن المعصیه. انسان ګناه وکړي، دا تفصیل تیر شوی ده، انسان ګناه وکړي هغه نه بعد د توبه وباسي، نو په توبې نه بعد د هغې ګناه نه بالکل ځان وساتي. دا ته وایي اقلاع عن المعصیه. دوم دا ان تندم علیھا، چې کوم ګناه یې کړی ده په زړه کې په هغه باندې پښیمانه وي، پریشانه وي، خفه وي پرې، اوهو دا ګناه ما ولې کړی ده، ولې د ما نه دا ګناه وشو. درم دا ان یعزم عزما جازما الله یعود الیھا، چې کوم ګناه د کړی په هغه باندې توبه وباسي او آینده د پوخ عزم وکړي چې زه به کله هم دا ګناه نه کوم. او څلورم دا ده چې کوم حقوق په ده باندې دي، که حقوق الله دي که حقوق العباد د هغې د ادایګي ترتیب دې هم شروع کړي. الله تعالی به دا ټول کارونه د موږ دپاره آسان کړي او الله تعالی دې موږ تاسې ټولو ته په صحیح طریقه باندې د توبې کولو توفیق را نصیب کړي. الله تعالی دې موږ تاسې ټولو ګناهونه معاف کړي. الله تعالی دې موږ تاسې مغفرت وکړي. الله تعالی دې
د مونږ تاسو نیک اعمال حسنات قبول کړي او سیئات نه د الله تعالی مونږ تاسو وساتي او الله تعالی دې مونږ تاسو سیئات هم معاف کړي خطاګانې د ټول هم معاف کړي الله تعالی دې مونږ تاسو ته په دنیا کې په آخرت کې خپل شان مطابق اجر عظیم را نصیب